أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. سورة مومنو مخیاتونو کې د رجل مومن واقع ذکر کولا چې د آل فرعون نو د فرعون پر رعیت کېو یا د فرعون د قوم نو بعضی وی د قبطیو د فرعون د قبیله نو او سو کوئی نا د بنی اسرائیلیو ستذکره شی و پرون اگر آغا بیان کئی خپل ځان کلکی کله چې سړی د حق بیان کوي نو د ټولو نه اول فایده هغه ته کیږي. کله چې یو سړی بیان کوي نو د هغه ژبه استعمالیږي، غوږونه نږدې دارنګې په دماغو سوچ او فکر کوي نو زړه ته دا خبره زر ورکوزیږي په نسبت د هغه سړي باندې چې هغه صرف اوري. کله چې د یو سړي طلبي د یو سړي دا فکر او سوچي چې زه د حق خبره واورم او په هغې باندې د عمل وکم، په هغې باندې د ځان پوه کم، نو هغه ته فایده کیږي. لیکن یو سړی ناسومي و چې اوري نه نو فایده ورته نه کیږي. دارنګې ناست دی اوري خو په یو غوږ راځي او په بل ځي، سوچ او فکر ورته نه کوي، د عمل په نیت باندې ورته نه دی ناست، د زده کړې په نیت نه دی ناست، نو هغه ته بیا فایده نه کیږي. نه فایده هغه چاته کیږي چې هغه بدن هم حاضري، زړه غوږونه هغه هم حاضري، سوچ او فکر ورته کوي او زړه ته دا خبره ورکوزولو کوشش کوي، نو الله ورته زړه ته ورکوزه کی. دی وجه نه الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکرى. ته خو پن ورکوا، ته پن ورکوونکی یې، ته پن ورکوا، پن پیدا ورکوي او که نه ورکوي، بل چاله پیدا ورکوي او که نه ورکوي، تاله خو به پیدا درکوي که نه. نو هغه سړی ودرېد او بیان یې وکړو، خلکو ته دا وایي، خلکو ته په دې باندې زوره نه ورکوي هلکه د دې سړي ګناه څه دی چې تاسو د ده پسې راجمع شوي یئ او د ده د قتل منصوبې جوړوئ. د ده جرم صرف دا دی چې دی وایي رب زما الله دی. د هغې تذکره کوله، دا یو ته هم وایي چې نن تاسو په دنیا کې غالب یئ، لیکن د الله د عذاب تئیس یئ. که د الله عذاب راشي نو څوک به موږ بچ کوي، څوک به زموږ امداد کوي. فرعون په منځ کې راټوپ کړو، وایي زه تاسو له رای نه در کوم بله ما سوا د هغه رای نه چې مخکې مې در کړله، او په دا د کامیابی لاره زه تاسو ته خیم. هر سړی را پاسی
وی زه د کامیابۍ لار خیم. خلک وی هر سړی وی هر یوه ښځه به راپاسي زما شوملې خوږې دي. وما هدیکم الا سبیل الرشاد. هغه رجل مومن د سره پروا نه کوي، څوک لګیا دی خبرې ته اړ غوږ نه ږدي. وی یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. زه په تاسو باندې د هغې مخکینی قومونو باندې چې څنګه عذابونه راغلیو، زه په تاسو باندې یریږم داسې نه په تاسو باندې داسې عذاب راشي. ستاسو په سوچ کې به یي، تاسو به اورېدلي د نوح علیه السلام قوم تباه شوی و، عادیان تباه شوي دي، سمودیان تباه شوي و، نور خلک هم د هغې نه وروسته تباه شوي دي. دا ولې تباه شوي و؟ نو داسې نه چې په دې تباهۍ کې تاسو هم راشئ، تاسو هم تباه شئ. الله پیغمبر را لېږلی، نو راشئ خبرې ومنئ. او الله ګوره په خلکو باندې ظلم نه کوي. او ورځ را روانه ده د قیامت، بیا به چغې وباسئ پیدا به نه درکوي. په هغه وخت کې د الله د عذاب نه د خلاصېدو دپاره دنیا کې ځان له لار جوړول غواړي، ایمان راوړل غواړي، عمل صالح کول غواړي. نو چا چې هدایت حاصل کو، هدایت باندې ټینګ ودرېد، نو دی کامیاب دی. او چا چې ګمراهي اختیار کړه، نو بیا د هغه دپاره څوک بچ کوونکی نشتی، څوک لار ښودونکی هم نشتی. وس دې ځای نه یوه تذکره کوي. یوسف علیه السلام باره کې وایي په دې مصر باندې هغه هم بادشاهي کړله. څه زمانه مخکې یوسف علیه السلام په دې مصر باندې بادشاه تیر شوی دی، او هغه تقریبا دغه 4-5 پوښته مخکې تیر شوی دی. موسی علیه السلام د هغه په اولاد کې دی. نو کله چې یوسف علیه السلام و د خلکو نه منله، خلکو خبره نه منله. لیکن چې کله هغه وفات شو، چې کله وفات شو د ملک حالات خراب شو، نو دی بیا وایي های افسوس. یوسف علیہ السلام پشانتے سړی بادشاہ بچته بل را نشي. کاش چې هغه ژوندی وی، کاش چې هغه وی، کاش چې هغه بیا را ژوندی شوی، کاش چې د هغه پشانتے بل راغلی. دا د دې یو خبره وه بنا بر یو تفسیر. هغه عبدالرحمن بابا وی زه چې ژوندی وم تاسو ویښته وم په کاڼو، اوس مې ولې ښکلوئ د قبر کاڼي. خلکو ته سړی خوږ شي و د مرګ نه وروستو، چې کله ژوندی و قدر یې نه و، او چې کله هغه مړ شو وروستو خلکو له قدر ورغی. وروستو خلک افسوس کوي های های خبره یې ومنلې وې، د هغه نه یو څه فایده حاصله کړې وې، څه یې تو زده کړي وې، څه یې ویلي وې، بیا وروستو ارمان کوي. لیکن وخت به تیری، بیا کله راځي. دویمه خبره د یوسف علیه السلام باره کې دی خوشحالېده چې کله یوسف علیه السلام وفات شو، نو خلک خوشحاله شو، زه شکر د اخلاص شو ته وایي. وروستو حالات خراب شو. د هغې دواړو دغه خبره تذکره په دې روایت کې ده. ورپسې تذکره کوي دا خلکو چې هغې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي، وچ پوچه به جګړې کوي، د الله په الوهیت کې به جګړې کوي، د الله په آیاتونو کې جګړې کوي، قرآن کې جګړې کوي، حقه مسله به په هغې کې به جګړې کوي، په هغې کې به اختلاف کوي. د الله رب العزت غصه
دا هغه کسانو د پاره چې هغه دغسې کسب کوي، جګړې کوي، ډېره لویه وي. الله رب العزت مهر لګوي په هر هغه سړي باندې چې هغه متکبري او جباري. فرعون بیا چغې کړې، आवाज़ کوي اے فرعون او اے حامان وی حامان وزیرو. نو حامان ته وی اے حامان زما دپاره یو بنگله جوړه کا، دنګه بنگله جوړه کا چې زه هغې ته وخېجم. او هلته کې د موسی علیه السلام چې د کم الہ خبره کوي چې هغه ته ورخېجم، او هلته کې هغه ته ورښکاره شم، او هلته کې د هغه سره زه خبرې وکم. ځکه فرعون خو ځان له په خپله باندې ځان ته وی انا ربکم الاعلی. دارنګې لئن اتخذت الها غیري، که تا زمانه علاوه بل الہ ونیو نو غلی جیل ته به دې واچوم. فرعون دمکیانې مو ورکولې. او چې کله دلته کې خبره راغله زه الله را لېږلم، نو الله کم ځای کې دی. نو زه حامان ته وایي زه ماله بغله جوړه کړه غټه دنګه چې زه چوت وخېږم چې هلته کې د الله سره میلاو شم. وایي خو زما خیال دا دی چې دا موسی علیه السلام دروغ وایي. فرعون ته دغه خبره ښکاره شوې وه، ډولي ښکاره شوې وه، په دغه باندې روانو، دغه کار یې کو، خبرې کولې. الله وایي دا چل ول د فرعون، خبرې د فرعون، دا تدبیرونه، چلونه، کیدونه، مکیدونه، دا ټول د فرعون دا په تباهی کې دي. دغه ځای پورې وایو. بیا انشاءالله سبا خو چوټي ده، زموږ خپل هم چوټي ده، بیا اجتماع را روانه ده، سبا نه اجتماع شروع کېږي. نو دا څو ورځې به بیا چوټي، پیر ورځ چې تېره شي انشاءالله نو بیا به درس کوو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، او یقینا راغلی و تاسو ته یوسف علیه السلام د دې نه مخکې په واضح دلایلو باندې. موسی علیه السلام واضح دلایل پیش کړلي، تاسو نه مانئ. دې نه مخکې یوسف علیه السلام راغلی و، واضح دلایل پیش کړي و. فما زلتم فی شک، نه همیشه وی تاسو په شک کې، په شک کې همیشه دپاره اخته وی. مما جاءکم به، د هغه څه نه چې هغه راوړي و تاسو ته، کم څه چې هغه راوړي و نو تاسو په هغه کې شک کوو. شک کې وی حتی تر دې پورې اذا هلکه، کله چې هغه وفات شو. قلتم، نو تاسو بیا داسې ویلی یبعث الله من بعده رسولا، چرې راوبنلیږي الله رستو د هغه نه بل رسول. د دې دوه مقصده کېدی شو. یو مقصد یې دا و چې شکر دی چې خلاص شو ته بل به نه راځي، دی لاړ بل به نه راځي. دویمه خبره دا وه، ما اول کې ووې کله چې هغه د مصر بادشاه نو ملک کې امن و امانو، هر طرف ته عدل و انصافو. یوسف علیہ السلام بادشاہی غزاله بادشاہی وه، هر سړی هغه په امن و امان کې دی، هر سړی په ابورۍ کې دی، سب مشکلات او سب تکلیف چاته نشتی. ولې کله چې یو بادشاہ داسي چې هغه د خلکو د رعیت، د خلکو خیال ساتي، د رعیت خیال ساتي، او د هغې د حق تپوس کوي، حق حقدار ته رسي، حقدار ته حق رسي، نو په دې بادشاهۍ کې نور څو خلک څه غواړي؟ دغه غواړي چې امن و امان دي. نو امن و امانو رستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو کله چې خلافت قائم شو، نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې امن و امانو. بیا دا رستو عمر ابن عبدالعزیز دا په دور کې امن و امانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنگوئی کړوا چې د صنعا یمن نه یو ښځه به را روانې د کالو نه وډه کوي، حرم ته به راځي، او د هېچ چا نه به یره نه ما سوا د الله نه،
رستو صحابه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړوا دا مونږه په خپل سترګو لیدل لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د منځ نه تللی یو پیری وی عمر رضی الله تعالی عنہ یو خزر روانه و تپوس دی کو سو کې چرته زی عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس کو اس خزي چغې کړې وی عمر مړ شو هته څنګه مړ شو ته خبره خو اور اس چلله هغه وی زه د هغه صنعا د یمن را روانم ما ته چا تر اوسه پورې اوف قدرې نه دی کړي نن تاوي چرته زی سکه نو یا خو عمر وفات شو او وفات شوه ده زکه ته خبرې کې او یا تو عمرې دغه سي امن او امانو خزه ته چاو چت نه شو کته دغه سي نور پم ثابت یو خبر راځي یو شپن کې او بيزي سره ولي ګړې بيزي پدې کې منظره راغی او بيزي ما تکړه هغه سړي جو اقضي کې خپل بيزي پرې خو دی راغی سیده مدینه ته چاته ولې وی عمر رضی الله تعالی عنہ وفات شو الته کې د منظري باندې اثر ده منظره بيزي نشي ماتوله عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو کای اوس په هم د دجلې په غاړه باندې تګې مري د عمر نه ته پوس کی چې هغه د سپین من خیال ساتي نو انسان خو انسان دی بیا امن او امانو او امن او امان یی په دین کې امن او امان دی په ایمان کې په اسلام کې پدې کې امن او امان دی یوسف علیہ السلام په دور کې امن او امانو لیکن ہر چاہتا آزادی د خپل دین سو پکم دین باندې عمل کې جو کوي دي چا باندې زور نشتی دې دور کې مونږ تم قران کریم کې الله دا ویلي لا اکراه فی الدین چا باندې په زور باندې ایمان بن راوړي ټوپک پکې ایمان راوړ کړي وجنم دي تور پسې راو باسي ایمان راوړ کړي وجنم دي نه دا نشتی لا اکراه فی الدین په ایمان راوړو کې په عقیده کې زور نشتی مسلمانولو کې زور نشتی تو سره په زور مسلمانې کله چې یو سره بل ملک دی زمونږ اسلامی ملک دی او دا اوس حمله کوي په کافر ملک باندې نه کې دغه سي حمله برګي چې دا اوس ورشي پیزا او سچي جو بس ریبا سچي جو بس کټکوا وجنا اوی با دې بمان خلاصوا نه اول باقی له دعوت ورکې د ایمان راوړی ایمان نه راوړي نو بیا به وته چې جزیه قبول کړي جزیه نه قبولای نو بیا به زموږ استاد جنگي دا دوه کارونه مخکې نه کې ایمان نه راوړي جزیه نه ورکې نو بیا به زموږ استاد جنگي نو بیا به جنگ کول کېږي د کافر او د مسلمان ملک د دې ملکونو بیا به جنگ خدا سي نه چې دلته کې زموږ سره په ملک کې هندو اوسېږي سکھ اوسېږي يهودي اوسېږي نصراني اوسېږي مجوسي اوسېږي بل کافر اوسېږي د ځینې چې ته څنګه وي jihad کوم په د باندې jihad نه کیږي دا کافر کده يهودي دی کده نصرانی دی کده هندو دی او کده بل او کبل له دل زمنګ ملک پاکستان دی دوله امن ورکړل
دولا شهریت ورکړلې د بدل د وسی په امن به وسی څنګه حقوق چې د مسلمان دي دغه شانتي حقوق به دغه کافر وي. دا اسلامی ریاست دغه کاری رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری خطبه کې جہاں مشہور خطبہ دا حجۃ الوداع والا حج کې چې کوم خطبه ویلو په هغه کې دا ویلو د غلامانو حق ویلو د کافر حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړل. اموالهم کا اموالنا دماؤهم کا دمائنا داغي مالونه دي سي دي لکه زمنګ مالونه داغي ویني دا سي دي لکه زمنګ ویني نه چې کافر سړی پر علی کی مسلمان براولي کی کافر و مړ کی دا کافر دا مسلمان به یاد غسی ګرځي سو نه تپوس وکي دیبه د هغه په باره کې د باندې به یادیت راځي یا به د قصاص کیږي. ولې وجو ستا کوم حق دی ته کافر وجنې دا حق تعالی اسلام نه در کړی. دا سي کارونه چې کیږي فساد جوړیږي. یوسف علیہ السلام دورو د امن و امان دورو خبر می کوله چې کافر ته د هغه د خپل مذهب باندې عمل کول دغه پورا اختیار دی وته دلته کې کافر اوسیږي هندو اوسیږي هغه ته د خپل هندو درم سچ کوي با زمونږ مسلمان اکثریت ته ملک د مسلمان دی د مسلمان په نوم باندې د ایمان د کلمې په نوم باندې اسلام د پاکستان جوړ شوی دی د کافر پکې اوسې دی شي لیکن کافر د پاره پرچار د خپل دین دا بنئ د خپل دین پرچار بنه کوي ازادي دوتا خپل عبادت تی کوي سچ کوي دی لیکن پرچار به د خپل دین نه کوي. نور داغه د نفس داغه د وینې داغه د جان حفاظت د مال حفاظت دا به د اسلامی مملکت ذمہواری. نو حتی اذا هلاک تر دې پوری چې کله هغه هلاک شو هغه وفات شو قلتم نو تاسو وی لیبعث الله من بعدی رسولا نو رستو چې کله حالات خراب شو نو دی وی هاي افسوس الله به بیا چرته راو نه لګي رستو داغه نه بل رسول. کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب دارنګي گمراه کوي الله ہر آغا سو چاہا دا حد نہ تجاوز کو ان کے شک کو ان کے الذین یجادلون فی آیت اللہ دا آغا کسانی دا حد نہ تجاوز کو ان کی شک کو ان کی دا اللہ پا دین کے دا اللہ پا توحید کے شک کئی دا کسانی یجادلون فی آیت اللہ چی جگڑی کے دا اللہ پا آیاتون کے بغیر سلطان آتاہم بغیر دا سر دلیل نا چراغلی دیتا آیاتون راغلن بیا دیلی گیا دی خلاف کئی جگڑی کئی بحث مباحث کئی کبر مقتا عند اللہ دیر غٹ دا غصے دے دیر غٹ دا غضب دے دا اللہ پنزبان دے وعند الذین آمنوا دا کسانو پنزبان چی ایمان راوڑ لے کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار دانگی اللہ مہر لگئی پا ہر ہاگا زڑبانے چی دا متکبر او جبار زڑئی متکبر دے تکبر کو ان کے زان لوئی گنی زان غٹ گنی زان دا اللہ توحید پا مقابلہ کے دا اللہ دا دین مقابلہ کے زان غٹ گنی جبار دے عنادی دے زدی دے اللہ دا غیبانی مہر لگئی زا گرزا تو وہ چرت ایمان رانا اڑے ہاں وقال فرعون وی فرعون یا حامان اے حامانا ابن لی یا حامان ابن لی سرحا اے حامانا جوڑ کا زمان پارا یو بنگلہ لا لی ابلغ الاسباب دا پار دے چی ورسم زو لارو دا اسمان تا اسباب السماواتی لارو دا اسمان تا فاتر الہ موسیٰ نچو ورخکارس شم زو الہ دا موسیٰ علیہ السلام تو وینی لازنہو کاسبا او یقیناً زما خیال دے پدمان دے دا دروجنونا وکذالک زوین لی فرعون سو عملی دارنگی ڈولی شید فرعون تا
بد عمل داغه وسد عن السبیل من کړه شه دې دني غلارینا وما کید فرعون الا فی تباب او نه دې چل ول دا فرعون مگر په تباہی کې بل ځکه ما کید الکافرین الا فی ضلال د کافرانو چل ول چې نه دې په گمراهی کې تباہی کې دلته کې موي د فرعون چل ول چې دې نو ټول تباہ ده خلق یہ خپل غلامان کړلی خلق فرعون پس روان دي هغه په دین پس ول نزي په دین پس لاړشه په شریعت پس لاړشه پیغمبر پس لاړشه نو دی به دې یو سره راونه سي چې هغه کې بنه دیني نه وبګي اسلامي نه وبګي بل څه شي او هغه بزان مشر کې هغه پس رواني هغه پس بډول کې وي ولقد جاءكم يوسف یقینا راغله تاسو یوسف علیہ السلام من قبل دین مخکې بالبينات فواضح دلائل باندې فما زلتم في شک نو همیشه تاسو په شک کې مما جاءكم به په دا غسن چې راغله هغه تاسو په باندې راوړیو هغه تاسو هغه سيزونه حتی اذا هلاکت تر دې پورې کلا وفات شو قلتم تاسو ویل یبعث الله من بعده رسولا چرې راو بندلېږي الله رسول دا نه بل رسول کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب دارنګ گمراه کې الله هغه سوچ هغه د حد تجاوز کوونکې شرک کوونکې ده د حد تجاوز کوونکې مرتاب ده شک کوونکې الذين يجادلون في آيات الله دا کسان چې جګړې کې د الله په آیاتونو کې بغیر سلطان ناتاهم بغیر د دلیل نه چراغلي دي آیاتونه د الله کبر مقتا عند الله ډیر لوی د غصې خبره ده غصه کوونکې ده ډیر لوی د غصې د غضب د عند الله د الله په نسبت باندې وایند الذين آمنوا دا کسانو په نسبت ایمان راوړل کذالک یطبع الله دانګي مهر لګي الله علی کل قلب د هر هغه سړي په سره باندې چې هغه یې متکبر جبار متکبر دی لوی تکبر کوونکې دی لوی کوونکې دی جبار دی ضدی دی عنادی دی فخر کوونکې دی په بل باندې وقال فرعون او وی فرعون اے حمانا جوړ کا زما لپاره یو بنگلا لا ابلغ الاسباب دې لپاره چې ورسمزو لارتا لارې کوم یادوم اسباب السماوات او لارې د اسمانونو فاطلع الى اله موسی نزو ورکارشم الہ د موسی علیہ السلام تو ویني لازم کاذبا یقین زما خیال دې پاغه باندې د درو جنونه وکذالک زین لفرعون سوء عمله دارنګ ډولې کړه شو فرعون ته بد عمل دا وسدان السبیل من کړه شو د نی غلارینا وما کید فرعون الا فی تباب او نو چل ول د فرعون مگر په تباہی کې فرعون په خپل باندې دا پته وتا یا خو نوا اې د اسمان دومره نږدې دی غا بنگله به جوړ شي د اسمان ته وزور اسم نو کدي سي خو دې قمقلو بیا بعض مفسرین لیکلي اباځي وای نه د پته وا اسمان دومره لری دی چې هغه ته خطر نه کیږي نو دای نور خلک قمقل کول ښه اگر جوړ کې زو تروخه جام نور خلق قمقل کوي دا بعض خلک سړی دي سي په خپل باندې او خياري لیکن بل خلک وای دغه ته کې نه وای نو بل سره خرابوي بل سره په بیوقوفه کوي نو د نو خپل قوم بیوقوفه کوي چې د دې سينه چې دا خپل زما د قوم چې ته موسی عليه السلام پس روان نشي دې لپاره دا خبرې کوي الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي بیا بل د درې سره ورځې به چټي ان شاء الله بیا وسو